موږ مریض ته تکلیف دی، موږ د روغو ته تکلیف. نو دغه مشکلات دي او لکه دا میراث پاتې دی، لکه مطلب دی حساب نه پوي. کپړو رنگ بدل کړی، دا پته بیا نه لګي چې کوم کلر دی. دا ډېر ناکاره دی. زما پلار موږ له بګرای کور اخیستی. د پاکستان ښکلې علاقه سوات چې الله تعالی ورته ډېر ښایست او بلا ډېر نعمتونه ورکړي دي، خو د حکومتي او د سیاسي خلکو د بېخیالۍ له وجې د ډېرو ستونزو سره مخ ده. دغه واکمنو خلکو د تحصیل کبل علاقې ملوچ کلي صرف 9 کیلومتر روډ په 14 کاله کې تیار نه کړی شو، چې له وجې د علاقې خلک ډېر پریشانه دي. زموږ دا روډ 9 کیلومتره روډ دی، د علیګرام نه رکاله کې لفله پورې. بهرحال موږ ته سہولت نه میلاو شوی، که ټیکادار راځي هلته واپس ځي. په دې دومره حکومتونو کې زموږ روډ نه راشوی. موږ مریض ته تکلیف دی، موږ د روغو ته تکلیف دی، موږ ته د ترانسپورټ د ټولو د سکولونو د هر قسمه موږ ته تکلیفونه دي. او موږ د حکومت نه د اعلی حکم نه دا مطالبه کوو چې زموږ څه نه څه تپوس دې وشي، زموږ د سکولونو حالات وګورئ، زموږ د هسپتال نشته دی، موږ ته بل څه نشته دی، زموږ د روډونو څه قسمه سهولت موږ ته نشته دی. مهرباني دې وکړئ شي او موږ ته څه نه څه سهولت راکړي. موږ هم د پاکستان اوسېدونکي یو، په دې سوات کې یو، تحصیل کابل کې په 6 کیلومتره کې موږ پراته یو، 3 کیلومتره بیا رکاله کې پورې دا 100 پیرې منظور شو، مراد سعید منظور کړو، بل خو هیڅ کار پې نه راشي. په 1300 کالو کې د دې روډ افتتاح یو ځل نه بلکې 100 وارې وشوه. کار پې شروع کړی او بیا یې په نیمه کې پرېږدي چې پڼ ختم شو. دغه پڼ ختمېدل او کار بندېدو په وجه نن د کلي خلک په احتجاج سر شوي دي. نو موږ چې د ټیکادار نه تپوس وکړو نو هغه وایي چې موږ ته پڼ نه دی میلاو شوی، او موږ د دې 9 کیلومتر روډ دی، لکه دا میراث پاتې دی، لکه مطلب دی حساب نه پوهېږو چې لکه دومره وخت وشو لکه دا روډ نه کېږي. نو موږ د اعلی او چارواکو نه لکه دا تپوس کوو چې لکه ولې موږ ته لکه مطلب قصور څه دی، لکه زموږ روډ ولې نه کېږي. دا د بایپاس په نامه باندې 9 کیلومتره روډ دی او 100 ځله لکه وشو او لکه په دې باندې کار نه سټارټ کېږي. ملوچ دا روډ چې کوم دی دا ډېر ناکاره دی او ځای په ځای کډې دي، او هر کله چې دا ماشومان د دې ځای نه سکولونو ته ځي نو ډېر په تکلیف سره ځي. بل دې ځای له خلکو د سیل لپاره هم خلک ځي راځي. نو لکه په دې باندې چې کوم دی نه مراد صاحب په دې باندې هم لکه حکومت تیر شو، محمود خان هم په دې ځای کې وزیر اعلی پاتې شوی دی، خو تر دې وخته پورې چا په دې باندې څه اکشن نه دی اخیستی. مهرباني وکړئ او په دې باندې اکشن وکړئ او دا مسله زموږ حل کړئ. د ملوچ خاورې داسې ستوري پیدا کړي دي چې په ټوله دنیا کې د خپل وطن نوم روښانه کړی دی، خو د بده مرغه دغه ستوري د خپل تعلیم جاري ساتلو لپاره د منګورې ښار سره نږدې په کرای پاتې کیږي او د حکومتي چارواکو نه د خپل کلي د روډ د جوړېدو غوښتنه کوي. او زما نن دی وکاشه او موږ سکول ته ځو، دا د روډ بالکل خراب دی. زما پلار موږ له بګرای کور اخیستی، داسې نور واړه هم دي، دا نور هم سکولونه ته ځي که نو دغه مشکلات دي. او زمونږ داسې ډېرې مسلې دي، خو یو مسله پکې روډ دا ده چې مونږ ته روډ خراب دی. مونږ کالج ته ځو سارې، نو د دې نه مونږ ځو دا 9 کیلومتر سفر چې مونږ وکړو کالج ته ورسېدو، مونږ مطلب کپړو رنګ بدل کړی، دا پته بیا نه لګي چې کوم کلر دی، او کالج کې بیا دوباره ځان تیاروو. که چېرې د دې علاقې د 9 کیلومتر روډ تیار شي نو یو خوا به د زرګونو خلکو سره سیلانیانو ته په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا شي، او بل خوا په کابل بازار کې جوړ د گاډو رش په هم ډېر کم شي، ولې چې د بار تلو راتلو لپاره د ملوچ بایپاس یو اسانه لار ده. د کیمرا ټیم سره صمد انجم، پاسون نیوز، ملوچ، سوات.